زموږ سره زموږ خپل حکومت دوکه وکړه او دا نه وه پکار. دوی کوم دغه کړی وایي دا به بي اے پاس او ایم اے پاس وایي که نه، نو بي اے پاس ایم اے پاس په نالۍ جوړوي او زموږ چې څوک قانون جوړوي په صوبایي اسمبلۍ کې او په قومي اسمبلۍ کې نو هغه به اتنا پاسي. ما ته به خلکو وایي یاره ستاسو سره کار نشتی خو د خان صاحب له وټ ورکوي ځکه هغه په جیل کې بند دی، تاسو به دا راازادوئ. په غره په سر کې کور دی نو هغه ونه نشي والی. دلته شګو ته څوک نه پرېږدي چې ځانه کور جوړ کړي. دا خلک به څه کوي، یو قانون دی ولې جوړ کړي. تر اوسه پورې ډمپینګ ګراوند نشته، مونږ کچره نو بس دا مسایل دي. موږ لپاره چې چېرته خفګان کېږي افسوس سره ډېر خفګان. دن ښار چې دی هغه د بلدیاتو باندې چلیږي او ټول برطانیې چې دی هغه سپورټ کوي. یو ښار دومره د هغې نه انکم دی، دومره د هغې د صفایي نظام بهتر دی. موږ خو هغه ځای ته نشو رسېدی، خو ستاسو په بلدیاتي ممبرانو کې د اختیاراتو کمی چې دی نو هغه ممبران صوبایي اسمبلي او قومي اسمبلي هغه پکې ګوتې وهي. په ټرانسفارمر کې هم کاري، د بجلۍ په تار کې هم کاري، په روډ کې هم کاري. تاسو ته دغه څومره مشکلات جوړوي، دا پکار دا دی چې بلدیات د دې اختیارمند دي او دوی قانون سازي وکړي. سوات، جنت نظیر وادي او بیا مدین، بحرین، کالام دا د ټوریزم هب او پلکه او ټورست چې دي هر کال هم د دې حلقو وزټ کوي او دلته کې چې دی په اکانومي کې د دغه ټورستو یو لوی کردار بیا چې دی بلدیات څومره ضروري دي. د لارې کوڅې چې دی سیاست هم دی ورسره د عوامو د ریلیف دپاره د هغوی په دهلیز باندې انصاف فراهم کول او ورسره ریلیف ورکول دا د بلدیاتي ممبرانو کار دی. د ما سره دا وخت مدین کې میا شاهد علي صاحب موجود دی چې میر دی د دې علاقې او د بلدیاتو کې دوی منتخب شوي دي. د بلدیاتو پړه چې دی هغه په سر باندې اخیستل دا څومره ګران کار دی. دوی په دې کې څومره کار کړی دی. میا شاهد علي صاحب تاسو ته هرکلی وایي په خپل پروګرام بلدیات د لارې کوڅې الیکشن او بیا د دې ټولو خلکو ته ځان رسول دا یو ډېر ګران عمل دی. تاسو ته څومره دردسر دی، څومره درته پکې سکون ملاوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل باچا صاحب ستاسو د دې ټیم بې حده شکریا ادا کوم چې دوی دلته راغله او موږ اوري زموږ د ماتې ګوډې خبرې. تاسو ته پته دی چې زموږ تحصیل بحرین چې کوم دی کوم چې زه تحصیل چیرمین یم هغه د سوات 56% د رقبې په لحاظ سره دی. آبادي پکې دومره نه خو د رقبې په لحاظ سره ډېر زیات خور دی. دا الیکشن په 2022 کې وشو. دا د خان صاحب زموږ د قائد د جناب عمران خان ویژن چې بلدیات انتهایی ضروري دي او دا کم فنډز چې دي کم اختیارات چې دي دا د ګراس روټ لیول ته نچلي سطح ته لاړ شي چې یو ممبر خپل د علاقې کلي د خپل کور کوڅه د کلي کوڅه د کلي اوبه د کلي نالۍ دا برابر کی. نو په هغې کې د ډېر حده پورې ما په خپل ځاني ډېره زیاته منډه واله. خو تاسو ته پته ده موږ چې په کوم اکټ باندې رالو نو هغه ډېر یو پاورفل اکټ او دوی د اسمبلۍ نه پاس کړی د KP بیا دوباره پای کې دوه امنډمنټ وکړو نو هغه ټول اختیارات DCs او ACs ته حواله کړه. نو زمونږ اختیار پکې ډېر کم پاتې شو. خو په هغه اختیار په کم اختیار کې مونږ ډېره منډه واله دا 4 کاله د وزیر اعلی صاحب سره ملاو شو. زه د علي امین ګنډاپور به حد شکریا ادا کوم سابقه وزیر اعلی چې هغه څنګه 2024 الیکشن شو نو هغه موږ وغوښتو او هغه ته پته و چې دا د ستونزې دي نو هغه سٹارټ واغستو. خو د هغې نه بعد هغه چې کوم فنډ راکړلی یو 15 کروڑ روپۍ یو کال راکړې، یو 15 کروڑ روپۍ بل کال راکړې. نو د هغه زه به حد شکریا ادا کوم. بلدیات سره د هغه خپله یوه مینه وه. شاهد صاحب که موږ وګورو د لندن ښار چې دی هغه د بلدیاتو باندې چلیږي او ټول برطانیې چې دی هغه سپورټ کوي. یو ښار دومره د هغې نه انکم دی، دومره د هغې د صفایي نظام بهتر دی. موږ خو هغه ځای ته نشو رسېدی، خو ستاسو په بلدیاتي ممبرانو کې د اختیاراتو کمی چې دی نو هغه ممبران صوبایي اسمبلي او قومي اسمبلي هغه پکې ګوتې وهي. په ټرانسفارمر کې هم کاري، د بجلۍ په تار کې هم کاري، په روډ کې هم کاري. تاسو ته دغه څومره مشکلات جوړوي، دا پکار دا دی چې بلدیات د دې اختیارمند دي او دوی قانون سازي وکړي. داسې دی چې زمونږ خو زه خو خوشقسمته په دې یم چې زما تره زوی زما ورور میاں شرافت علي MPA دی. نو هغه فنډز چې کم دي هغه زمونږ په لاس باندې لږي کم ځای کې ضرورت دي هغه کېږي. خو بهرحال که فرض که MPA زمونږ سره نه وی نو ډېره زیاته ګرانه به وه ځکه چې د ریپیر دپاره د ټرانسفارمر جدا هغو له پیسې ورکړلي، د وابډا په مد کې د ټرانسفارمرو د تارونو د دې لپاره جدا پیسې ورکړلي، د لارو کوڅو دپاره جدا پیسې ورکړلي. د هغوی کار د قومي اسمبلۍ ممبر او د صوبایي اسمبلۍ ممبر کار دی چې دی به قانون جوړوي په د خلکو د اسانتیا دپاره. څه انقلابي
په دغه به کوي اقدامات به کوي په سکولونو کې په هسپتالونو کې روزمره زمونږ دا کومه زندگی چې ده په دې کې څنګه ښه بهتري راتلی شي انصاف څونه خلکو ته په اسانه طریقه باندې میلاویدی شي هغه به دا کوي خو هغو د دې نه هټ کر راغلي کوم چې زمونږ کار دی د بلدیاتو دا کار دی زمونږ چې ټرانسفارمر لګول اوبه لګول نالۍ لارې کوڅې جوړول دا زمونږ کار دی نو هغه د بد د قسمت هغو ته حواله شوی دی او موږ ته دغه شانتي د فنډ کمی دی او موږ دغه شانتي پرېښي یو چې لکه زمونږ سره هېڅ هم نشته زه پر دې دلته ناست یم زمونږ په دفتر کې ناست یم ټي ایم اے کې زما دفتر دی نو خلک راشي د درېو څلورو کالو نه موږ ډایریا نه ډکې کړلي ځکه موږ خو ډېر په ښه دغه باندې رالو چې ډېر ځله د ایم پی اے شانتي اختیارات باندې موږ فنډ به ستاسو سره وي فنډ به زمونږ سره وي ډي سی ډي پي او به خبره ستاسو به وي ایسی به زمونږ خبره مني پته ډي سی ډي پي او که نه نو وایي نسبتوي اخو تعلقه پورې خبره ده زه هر چاته ځان رسوم او شاید صاحب چې ډېره کمزورتیا نه ده چې بلدیات د ټولې دنیا کې هغه یو ډېر سټرانګ حیثیت لري او دلته زمونږ دا کمزورتیا ده او قانون سازۍ دپاره چې موږ څوک لیږلي دي نو زمونږ یو قانون سازي ونه شوه تاسو په دې باندې څه سوچ فکر کوئ چې یاره دا زمونږ سره د وخت زیان دی نو زمونږ په پاکستان کې دوی داسې دغه جوړی چې نوي امینډمنټ کوي لګیا دي ترامیم کوي په بلدیاتو کې ګوتې وایي کله یو طریقه باندې کوي کله په بل طریقه باندې کوي نو اوس چې دوی کوم دغه کړی وایي دا به بي اے پاس یا ایم اے پاس وایي که نه نو بي اے پاس ایم اے پاس په نالۍ جوړوي او زمونږ چې څوک قانون جوړوي په صوبایي اسمبلۍ کې او په قومي اسمبلۍ کې نو هغه به اتنا پاسي شاید صاحب تاسو له الله تعالی غرونه درکړي دي سیرې درکړی دی د ټوریزم یو هب دی دلته ټورسټ راځي تاسو څه ګڼئ د مدین بحرین او د کالام دا سیمه چې د نور هم ډیولپ کېدی شي دلته کې چې د نور سہولیات هم راتلی شي د اختیاراتو ستاسو سره کمی ده څومره پسمانده پاتې شوه ستاسو حلقه بالکل جی موږ لږ ډېر په پټلۍ باندې ختلي وو د 2018 نه واله د 2022 پورې خو هغه سیلاب دوباره راغی یو پیر په 2010 کې راغلی بیا په 2022 کې راغی نو هغه 2022 سیلاب چې کوم هغه ټایم کې محمود خان زموږ چیف منسټر نو هغې کارونه شوي لپاسه شوي خو لاندې د خوړونو په غاړه د سیندونو په غاړه چې کوم هغه لینک روډونو او کوم زموږ مین روډ دی د کالام دا تاسو وینئ لکه کالام خو زموږ د ټوریزم هب دی که سواد پیژندې کېږي په کالام باندې پیژندې کېږي شاید صاحب روډ زموږ خراب دی سیند زموږ چې دی لوټې شو د دې چې کومه ښکلا وه د اوبو کم شور و د هغې کم رفتار اوس چې دی پکې کویان دي آیا سیاسي دباو دی ستاسو موټران دي دا کومه مافیا چې دا سیند کندي کوي رکاوټونه جوړوي تجاوزات کوي ستاسو سره تجاوزاتو یو لوی اختیارات دی دا ولې کوي مدین بحرین دا ولې به تجاوزاتو په اړ کې شو دریای سواد ته نقصان داسې دی چې دې خو ډېره اسانه طریقه وه زموږ سره ریونیو سټاف هم شته د اے سی سره هم سټاف شته نور هم دوی راوستی شي د ضلع کې په هر ځای کوم ځای کار کوي دا چې کله جمع شي په کار د حکومت یې نه کوي او یو سړی دی یو انسان دی هغه د کور مخه ده د هغه د هوټل مخه ده هغه د دوکانونو مخه ده طریقه کار دغه کې یو دوی ورته یوه لاره وښیي چې په دغه لاره باندې یو سړی به خپل د کور مخه به تشه کړي حکومت ته ورسره ولاړي حکومت ته هم څه پیسې ورکوي سبب ځانه څه ټکه پکه کوي نو یو طریقه کار به جوړ شي اوس چې دا خلک کورونه آبادیان او ترقیاتي کارونه کېږي نو دا شګه او باجریان او دا به د کم ځای نه وړي یو غریب سړی دلته کې زمونږ ونه ځنګل کې ولته ونه حکومت نه ورکوي مجبوره کوي چې دی په دغه باندې په غلا باندې او په ټیمبر مافیا کې دی ځان دغه کې په غره په سر کې کور دی نو هغه ونه نشي والی دلته شګو ته څوک نه پرېږدي چې ځانه کور جوړ کړي دا خلک به څه کوي یو قانون دی ولې جوړ کړي خلک دې په اعتماد کې والي د هر ځای جدا یوه طریقې کاري دلته دوی 200 فوټه په سواد کې بیا په تحصیل بحرین کې تاسو وینئ د باغډیرۍ نه واله د کالامه پورې 200 فوټه خو زموږ ټول سیند دی نو چې 200 فوټه هغه د پنجاب هغه ایکټ کاپي کړلی او دلته کې امپلیمنٹ کړلی چې 200 فوټه خو زموږ ټول سیند دی نو چې د سیند د منډه 200 فوټه هغه سر کې سړی آبادي نه پرېږدي او 200 فوټه دې خوا نه پرېږدي ځمکه نشته ځنګل د یو طرف ته بل طرف ته شاید صاحب ستاسو د بلدیاتي نمائندګانو یو ډېر لوی اختیار دی پوره دنیا کې سیمینارې کېږي تاسو ټراوټ مایع چې دی پروموټ کولی شئ په خلیج کې په یورپ تاسو د دې سیند کاڼی چې دی د ډیکوریشن دپاره پروموټ کولی شئ دلته کې چې دی تاسو د پټو سابه پروموټ کولی شئ شاهد صاحب څومره کار وکړو په دغه مد کې که نه د دغې نه اړو خبر نه دی یعنې ځینې اول خو دا ده چې موږ په خپل پرې دغه کې الجاو کړي یو په یو بل کې نښلولي یو عمران خان راځه عمران خان هم ټیک ته د هغه په موږ باندې فرض دی د هغه په سر باندې
مونږ په 2022 کې د بیټ نه خچانه غستا هغه مونږ واغستا او انتهایی مونږ ګران الیکشن وکړو زموږ سره په یو وارډ کې 55 شپږ کینډیډیټ ولاړو هغه مونږ وکړو بیا په 2024 کې دا الیکشن چې کوم دی زه په خپل باندې ګرځېدلی ما نو ما ته به خلکو وي یاره ستاسو سروکار نشتی خو خان صاحب له ووټ ورکوم ځکه هغه په جیل کې بند دی تاسو به دا آزادوئ نو خپل وس ورکران هم کوي لګیا دي خو یو طرف ته تش تاسو پرامن منډه وایي او بل طرف ته ټوپک او تماچي شهید صاحب څنګه تاله دا افر درکو چې یاره دا هر څه چینج کا د دې روایتي سیاست نه راوځه دا لاسنیوي دی د سر درد دی د کور کلي غم خادي ده د رور به خفه شي وټر به خفه شي که تاسو د مدین بحرین د خپل جنت نظیر وعدی دا هر څه پروموټ کوي په بهر دنیا کې د دې لپاره کار وکړي ستاسو سره بلدیاتي فورم دی ستاسو خلک به په کار شي دې علاقې ته به سفیران راشي دا به پروموټ شي په دې باندې به کله سوچ فکر کوئ نو یاره چې مونږ خو په الریډي په دې باندې ما په خپله باندې هم سوچ کړلی او دا غواړي یو ماسټر پلان چې حکومت زمون سره کینی یا داسې د بیروکریټس چې کم راځي او زمون په سر باندې ناسي چې هغه زمون سره کینی او موږ ته یو ماسټر پلان زمونږ د هر علاقې خپل جدا یو طریقه کاری تاسو ته پته ده مخکې بدلته کې د مڼو باغونه به هغه لاړه ختم شو د ابو هوا د لاسه د سیلابونو د لاسه هغه خراب شو دغه شانتي نور کم دغه چې دي اوس زمونږ دلته کې ډېر ښه سبزي کېږي هغه د ټول دنیا ګډ ته رسي شاید صاحب تاسو ډمپینګ ګراوند سلاټر هاوس دی زموږ جی د بس د قسمته په ډمپینګ ګراوند باندې خو ما ډېر زیاته بې عزتي هم خوړله د خپلو خلکو نه په بازار کې څوک ځای راکوي نه نو کچره چېرته وړئ نو چې دغه ته وړو د ځنګل ته نو په ځنګل کې وایي فارسټ پروټیکټ او سیند ته ورځو او چې سیند ته وړو نو دا ریور پروټیکشن دی دا ډېر د افسوس خبره نه ده چې مونږ تر اوسه پورې ډمپینګ ګراوند نشته مونږ کچره نو بس دا مسائل دي مونږ لپاره چې چېرته خفګان کېږي افسوس سره ډېر خفګان دی محسوس وکړي په دې زمونږ ډېره زیاته بې عزتي شوې ده ځکه مونږ ما ته خو خلک دا دغه کوي چې بس دا د صفایي زمونږ د صفایي ناظم دی بهر دنیا ته یو کم ملکونو ته وزت کړی نو ما خو په خپله باندې نه دی کړی وزټ او نه راله حکومت داسې بلدیاتي نمایندګانو لا یا کار دا نه و چې تاسو د بهر ملک ډمپینګ ګراوند سلاټر هاوس دا کتلی وي تاسو ته وزټ شوی وي د بلدیاتو یو لوی سیکټر دی او تاسو د هغه ځای نه آیډیاز راوړی وي دلته کې ستاسو اوس ما چې دی په بازار کې د زنانو دپاره چې دی د هغوی د ګاډي د سټاپ چې دی څه داسې خاص خاطرخوا بندوبست نشته چېرته کې واشروم یې نشته پبلک ټایلټ نشته نو دا تاسو ګڼئ نه چې دا زموږ کوتاهي بالکل دا زموږ کوتاهي هم ده او پکار دا وه چې لاول یو قانون باندې سړی راځي نو دا سیمینار او دا کوم دغه چې دا ویزټ شي نو دا په لاول کې پکار چې موږ څه زده کړو وکړو چې زموږ څه کار دی نو تر اوسه پورې دوی زموږ په هغه ایکټ کې ګوتې وهي چې څنګه د دوی د ځان خلاص کو او زه خو ډېر په افسوس سره وایم خو دلته زموږ سره څه ځای نشته داسې شاید صاحب ستا د نیکونو ستا د والد صاحب ستاسو د خاندان دا ځمکه ده دا کچره چې سیند ته ځي دا د کاڼو نه دا پلسټیکونه تاویږي دا بلیډونه چې دی زموږ میان زخمي کوي ځنګل زموږ تباه کېږي د دې ذمهوار خو به تاسو یې نو بالکل موږ په خپل لیول باندې دلته په ټي ایم اے بحرین کې مونږ ډور ټو ډور کلیکشن شروع کړلی د بهر دنیا هغه دغه مونږ دلته کې لګیا یو پریکټس کوو دلته مدین بحرین او په کالام کې ټي ایم اے والا ګرځي ډور ټو ډور کلیکشن کوي هغه ګن بیا راوړي او اوس د هغې دپاره مونږ یو مشین دغه کړی و د آی آر آر سی ورته وایي چې په هغې کې به د دې نه یو سره به ترې جوړېږي او دا کم بوتلې او دا قسم شی چې کم د دغه نو هغه به د هغې نه به کارخانې ته به ځي د هغې نه د پلاستیکي د کرسۍ وغیره او دغه به ترې جوړېږي نو ډېر کم دغه به ویسټ چې دی په اخره کې دا کوېسچن کومه چې د مدین ترقي د بحرین د کالام دا ستاسو د جنت نظیر وادي د دې ترقي به څنګه راځي عمران خان هم رازادول دی ډېر ټینشنونه دي راتلونکي نسل ته د اے آی دور دی مونږ چې دی ګن کچرې دا به څنګه کېږي ستاسو سره اختیار دی رور دی ایم پی اے دی ستاسو سره هم یو لوی اختیار دی دا راته لږ ووایئ زموږ
زمونږ خو په اختیار کې 2 میاشتې پاتې دي 20 جون باندې به زمونږ ټینې ور ختم او دا کېږي چې زمونږ سره مالي سپورټ وي په خپله باندې موږ دلته ګرځو خو زمونږ دلته کې دا پارټي بازیانې نه دا ډېرې زیاتې که یو سړی په نیک نیت باندې کار شروع کړي نو بل ورته لاره نه ورکوي یا وله ځای نه ورکوي نو زمونږ په زړه کې بېحده دا ده چې دا مدین دی د بهر نه به مدین بحرین کالام نه به د بهر نه څوک نه راځي خو موږ به کار کوو او موږ به د دې وخت سره چلیږو چې زمونږ علاقې له خدای پاک دونه ښکلې ښکلا ورکړله ښکلی ځنګل دی اوبه دي او خلک شوق هم کوي چې موږ په اوړي کې بلکې په ژمي کې هم واورو په سیزن کې هم لاړې کالام ته نو زمونږ په زړه کې ډېر څه دي خو بیا هغه دیوال ته مخامخ شو چې فنډز کمی دی او د دې لپاره موږ د انجیو سره هم دا 2 میاشتې چې دي دا به څنګه تېرېږي یو ورځ چې پرې کمېږي نو پړی اوس غم درد څه سخت نه زما پړه باندې خو ماله خو الحمدلله الله پاک ډېر څه راکړلي خو دا یو پړه باندې مې دا یو ارمان پاتې کېږي چې زمونږ سره زمونږ خپل حکومت دوکه وکړه او دا نه وه پکار چې زمونږ خو بلدیات خو د کوڅې او د لارې او عمران خان ویلي چې بلدیات به زه سټرانګ کوم او د هغه په وخت کې چې کوم هغه چې و نو هغه ښه پرویز خټک صاحب په وخت کې ښه زبردست اختیار یې ورکړلی دا یې هم نه دي کتلي چې دا د MP نه دی که د مسلم لیګ نه دی اوس موږ په خپله حکومت کې په خپل صوبایي حکومت کې موږ ګرځو فنډ دپاره نو زمونږ چې خپې وایي نو دا حکومت خپل خپې وایي ځکه موږ خو د عوامو سره وابسته یو دلته ناست یو او MPs MNAs خو به چې په هفته کې یو ورځ 2 راځي ټول خو موږ خلکو ته مخامخ یو که جلسه شي که جلوس شي موږ خلک راوباسو د خلکو کنځل هم خورو خو اډیالې ته هم ځو او ډي چوک ته هم ځو الله دې ډېر کړي درای جهان مننه زما سره د دې حلقې د ملیا شهید علي چې چونکې د بلدیاتو د دلته کې لیډ کوي دی چې د هیډ اف د ډپارټمنټ دی خو په بلدیاتو کې دوی چې د په خپله د اقرار کوي چې زموږ سره د اختیاراتو د فنډ کمي وه دا یوه لویه بدقسمتي ده چې د مدین بحرین کالام او دا جنت نظیر وادي چې د ټوریزم هب په دوی کې دوی خاطرخوا کار نه دی کړی سلاټر هاوس چې د اوسني ژوند یوه لوی ضرورت دی هغه دوی نه دی کړی دوی ډمپینګ ګراوند نه دی کړی د دوی چې دی د جرنل بس سټاپ چې دی هغه نشته د دوی د بازار تجاوزات ګډوډ دي د دوی د دریای سوات ویو چې دا هغه خرابه ده دا ټوله بدقسمتي چې دا مخامخ ته خو د دوی د خاندان د دوی خپل اثر رسوخ بیا هم دوی په لږو وسایلو کې د دې حلقې ډېر کارونه کړي دي چې د دوی د حلقې خلک دا خبره کوي چې موږ د دوی سره مینه لرو دوی زموږ په مشکلاتو کې کمی راوستی دی کیمرامین عبدالحسین سره سهیل باچا مدین